یا وهاب د الله تعالی 14 نمبر نوم دی او د دې مطلب دا دی چې الله تعالی درکې بغیر څه غرضه تا بخي بغیر څه غرضه دی بخي. نو په دې کې علما کرام لیکلي دي چې کم سړی سحر مز نفس 300 پیره یا وهاب وي د رزق فراوانی به پیرازي یا ماسختن ټیم کې د ماخام نه بعد د خپل کور په صحن کې ودرېده او هغه 300 پیره یا وهاب دی او نو الله به د غربت ختم کیو په د باندې فراوانی راولي. اکابرین وی مونږ په دې باندې عملونه کړی دي وی کلم داسې مسله برا پیښه شو نو د ماسختن ټیم کې به سل پیره یا وهاب او وی ماخام نه بعد یا ماسختن وی 3 ورځې چې دا عمل کړی دی الله هغه مسله حل کړی ده. بعضی حکایاتو کې مرضی وی چې حضرت سلیمان علیه السلام یو ځل الله نه سوال کې چې الله وی صدا سے الفاظ استعمال کم صدا سے نمونه چې ته زما دعا قبول کړي. الله تبارک و تعالی ورته فرمایي وی اغه ټکي وایا چې پاغي زبې حساب ورکوم وی اسه شه دی وی یا وهاب. نو سلیمان علیه السلام چې دا شروع کو نو د حکایاتو کې دام لیکلي دي وی چې د انس او جن چې کم بادشاہت ته وی د یا وهاب د وجنه الله تبارک و تعالی ورکړي دي. نو ډیر زیات خاصیتونه دي او کم سړی چې دا ذکر کوي په کار دا دی چې په هفته کې یو ورځ د ماسختن نه پس 1425 پیره دی دا وی یا 1421 پیره نو الله به د پریشانی ختمي او د رزق فراوانی برازي. الله دې